قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لأزيدنكم وفي آية أخرى واشكروا لي ولا تكفرون. محترم کتونکو ناظرینو، الله تبارک وتعالی خو کتاب ته چې موږ تاسو ګورو نو پاغي کې الله تبارک وتعالی د شکر د ادا کېدو بار بار تاکید کړی دی. لکه په دویمه سپاره کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې وشکروا لی ولا تکفرون، تاسو زما شکر ادا کوئ او د ما ناشکری مه کوئ. شکر څه ته ویلی شي؟ ډېر کله ته خلک مطلب چې هغه روټۍ وخوري حرامه، بیا وایي چې شکر الحمدلله، یو غلط کار وکړي یو هغه وکړي چې یاره شکر دی دا مال حال ما سره راغلی دی. حالانکه شکر چې کتابو کوم تعریف کړی دی، شکر چې کوم وضاحت کتابو کړی دی، هغه دا دی چې فعل ينبئ عن تعظیم المنعم بسبب کونه منعما. د هغه فعل هغه فعل او هغه کار چې په چا باندې انعام شوی وي، هغه یو داسې کار وکړي چې هغې کار په وجه باندې انعام کوونکی چې هغه د الله تبارک وتعالی ذات دی، هغه په هغې باندې راضي کړي او خوشحاله کړي. ورونو کتونکو، نو مونږ تاسو له الله تبارک وتعالی دا ښکلی ملک په 14 اګست 1947 کې راکړو. په دغې 14 اګست په مناسبت سره خلک د 14 اګست شپه په کومه طریقه باندې مناوي، هغه تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ. کوم قسم بېهوده حرکتونه، کوم قسم د حد نه تجاوز کوونکي حرکات او په څه باندې منوئ چې موږ الله تعالی د هندوانو نه رابیل کړو. موږ له الله تبارک وتعالی یو ښکلی ملک پاکستان راکړو. الله تعالی تر قیامته پورې آباد لري او الله تعالی په دغې ملک باندې اندروني او بیروني سازشونه د ده حفاظت وکړي. خو لکه موږ هغه جشن په داسې طریقه مناوو چې الله کوم انعام په موږ کړی دی، نو الله موږ په هغې باندې خفه کړو، ځکه چې دا د هغه شکریا نه شوه. شکریا یې دا وه چې موږ تاسو نوافل وکړو، موږ تاسو الله تبارک وتعالی حمد او ثنا بیان کړو او ووایو ځان سره چې یا الله تا موږ له دا ښکلی ملک پاکستان راکړی وی. حاضرینو، حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خوږ صحابي حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل چې چې چاته څلور شیونه میلاو شول، څلور شیونه دته د دنیا او د آخرت ټول خیرونه میلاو شول. هغه څلور شیونه کوم دي چې د دنیا او د آخرت ټول خیرونه نبی علیه السلام ورته فرمایلی دي؟ نبی علیه السلام فرمایي یو دا چې الله داسې ژبه ورکړه چې په هغې باندې د الله ذکر کي. یو دویم، الله تبارک وتعالی دله داسې زړه ورکړو چې هغه زړه د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي. دریم نمبر، الله تبارک وتعالی دله داسې بدن ورکړو چې هغې بدن په ده باندې څومره مصیبات راغلي دي، هغې مصیباتو باندې دی د ده بدن چې دا صابر دی او صبر کوونکی دی. او څلورم نمبر، هغه انسان چې صاحب د ایمان وي، مومن وي او الله تبارک وتعالی دله نیکه بیبي او صالحه بیبي ورکړي. ورونو، مونږ تاسو له پکار دی چې د یوم ازادۍ او د جشن ازادي په موقع باندې ټیک د اظهار د مسرت هم وکړو، خوشحالۍ هم وکړو د شریعت د حدودو په منځ کې، خو ورسره د الله تبارک وتعالی حمد، د الله تبارک وتعالی شکر ادا کړو، ځکه چې موږ ته الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایلی دي ولئن شکرتم لازیدنکم. که چېرته تاسو خامخا د الله شکر ادا کوئ، د الله تبارک وتعالی داسې کار وکړئ چې الله د هغې باندې درنه راضي شي، ځکه چې شکر یې هم دی تاسو داسې یو کار وکړو چې الله تبارک وتعالی په هغې راضي کړي. نو الله تعالی موږ ته په قرآن کې فرمایي چې تاسو کوم شي باندې شکر وباسئ، زه به هغه شی تاسو ته زیاتوم. راځئ چې یوم ازادۍ په موقع باندې موږ الله راضي کړو او د الله شکر ادا کړو او ووایو چې یا الله شکر دی چې هندوان نه رابیل کړي، نه ده چې د الله شکر په داسې طریقه منو کړو چې الله موږ نه خفه شي. الله موږ تاسو ټول په دې باندې عمل راکړي او کوم نوجوان نسل چې نه پوهېږي، الٰه العالمین د هغوی له د پوهې توفیق ورکړي او الله موږ له د شکر د صحیح ادا کولو توفیق را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.